زمنګ د دې ځل منشور چې موږ قام ته پیش کوو ان شاء الله تیار دی د الیکشن منشور زمنګ تقریبا تیارېدو کې دی هغې کې موږ بنیادی دوه خبرې کړي related to universities and students. Inshallah ko if the Awami National Party hukumat rahe no pa Pukhtunkhwa ki چې څونه یونیورسټۍ دي او دا ګورزه اعلان نه کوم ما به پورا کار کړی دی په پښتونخوا کې چې څونه یونیورسټۍ دي هغې کې چې څونه سټوډنټان دي هغې ته به مفت تعلیم لګي او دا خدای مکه د هغې مداري په شان د 1 کروڑ نوکرو د 50 لکو کورونو واده نه ده موږ دا خولی دي چې موږ کله قوم ته مخامخ خبره کړې ده نو موږ هغه سر ته رسولې ده دې سره زه به ټول عمر په خپل قام کې د تیارۍ خلاف لګېم په هره یونیورسټۍ کې اول خو ګوره ټولو سټوډنټانو ته تعلیم انشاءالله به مفت دې سره تړل په هره یونیورسټۍ کې چې څونه جنکۍ تعلیم وایي هغې ته به انشاءالله ماهانه 15,000 روپۍ سټایپنډ ورکوي اوس دا د یونیورسټۍ د سټوډنټانو خبره وشوه موږ به غواړو چې موږ د خپل استاز معیاري کړو نو دې سره انشاءالله زموږ په یونیورسټو کې چې څونه پروفیسران دي لیکچرران دي هغې ته به د پښتونخوا حکومت نه 1 to 1.5 million روپیز ملاویږي چې هغې هر څونه ریسرچز کولی شي تکړه دي شي ریسرچ دې کوي موږ به د هر ریسرچ دپاره انشاءالله د 10 نه والا 15 لکه روپۍ گورنر دې 88 کروڑ روپۍ والی که نه خدا ویسیګان رانه ونه لګېدل دا کم ویسیګان چې د پی ټي آی په دور کې راغلي دي راغلي نظام خرابولو دپاره دي راغلي د یونیورسټو حالات تباهۍ ته اړخ ته بوتلو دپاره هغه که زما د پېښور یونیورسټۍ چانسلر دی زما پېښور یونیورسټۍ تباه و برباد کړه اکو زما د چارسدې د باچا خان یونیورسټۍ چانسلر دی هغه مال چارسده بدنامه کړه اکو د عبدالولي خان دی کو د ملکنډ دی کو د سوات دی کو د هر کوټ دی خو چې د پی ټي آی په دور کې راغلي دي دا مې در سره لوز دی انشاءالله چا به نه کېږي